لله الذي ليس قبله شيء وليس بعده شيء وليس دونه شيء وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. زما محترم اللہ جل جلالہ بعضو اشیاء تا فبازو باندې فضیلت او فوقیت داور کړي. بعض انسانانو ته الله تعالی په بازو باندې فوقیت فضیلت داور کړي او بعض زینو ته الله تعالی په بعض زینو باندې دا فضیلت ور کړي. جمعتونه کو ډیر دي خو الله تعالی فضیلت بیت الله تا مسجد نبوی تا او مسجد اقصی تا ور کړی. دا شانتی الله تعالی د ورځو کې بعض ورځو ته دا فضیلت دا ور کړی. لکه جمعې ورځ ته الله تعالی په دې باندې فضیلت ور کړی چې دا جمعې دا ورځ دا بهترین ورځ ده په دې نورو ورځو باندې، نو ځکه الله تعالی دې فضیلت ورکړي. انبیاء کرامو ته الله تعالی بعض انبیاء کرامو ته الله تعالی فضیلت ورکړي. رسولانو ته الله تعالی بعض رسولانو ته فضیلت ورکړي، بعض نبیانو ته الله تعالی فضیلت ورکړي. په بعض باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی په بعض پیغمبرانو په ټول پیغمبرانو باندې الله تعالی فضیلت ورکړي. په ټول رسولانو باندې الله تعالی فضیلت ورکړي. او دا شانتی الله تعالی دې بعض میاشتو ته په بعض باندې فضیلت دا ورکړي. لکه روزي میاشت الله تعالی دې ته په نورو میاشتو باندې فضیلت ورکړي. نو الله تعالی دا شانتی یو ورځ ته فضیلت ورکړی چې هغه ورځ ده د شعبان 15. په دې کې الله تعالی دې ورځ ته دا فضیلت چې ورکړی دی دا د یو وجې نه ورکړی. مفسرین وایي چې په دې ورځ باندې د خلکو دا اعمال لا اوچتېږي، الله جل جلاله ته پیش کېږي او په دې ورځ باندې د تمامو خلکو ګناهونه دا معاف کېږي او کوم خلک چې جهنم کې وي هغې الله تعالی د جهنم نه خلاصي جنت ته یې بولي. نو دې ورځې ته ځکه فضیلت دا میلاو شوی دی. خو بعضې مفسرینو چې د دې نه مراد لیلة القدر ده چې هغه شپه ده، خو بعضې مفسرین وایي چې د دې نه مراد دا 15 د شعبان ده. دې کې د الله تعالی د انسانانو د اعمال دا اوچتې او خلقو الله جل جلاله ته د دې د اعمال د خلقو دا پیش کړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام با چې کله دا میاشت راغله د شعبان دا میاشت راغله، دې کې به نبی علیه الصلاۃ والسلام د نورو میاشتو په نسبت زیاتې روزې نیسي. یو صحابي وی ما دې تپوس حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها وی ما نبی علیه الصلاۃ والسلام تپوس چې ته نورو میاشتو کې دومره روزې نه نیسي
او د شعبان کې روزه زیاته نشدا ول وی نبی علیه الصلاۃ والسلام چې د انسانانو اعمال د الله تعالی ته پیش کیږي او زه ما چې داسې اعمال کوم عمل کوم چې الله ته پیش کیږي نو زه ما چې روزه وي زما داسې اعمال پیش شي دا به ما لپاره ډېر دی او په دې کې نبی علیه الصلاۃ والسلام دې کې خلکو له دعاګانې او خپل امت لپاره دعاګانې حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي وی یو ځل د شپې راپاسېدم وی نبی علیه الصلاۃ والسلام بسترې ته چې وکتل نو نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپله بستره موجود و وی زه راپاسېدم وی نبی علیه الصلاۃ والسلام مسجد نبوي کې وکتل وی هلته نه وی ما وی کېدای شي د نورو بیبیانو کره تللی وي هغې کره لاړم وی هغې کره هم نبي علیه الصلاۃ والسلام وی بیا وی کېدای شي خپلې لور حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها هغې کره تللی وی هغې کره تللی چې دلته هم نه وی علي رضی الله تعالی عنه راسره شو د نبی علیه الصلاۃ والسلام خوا کې چې څوک پاتې شي نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د خولې نه به یو بوی ته چې هغه خلکو محسوسوي حضرت ام سلیم رضی الله تعالی عنها فرمایي یو ځل د نبی علیه الصلاۃ والسلام منکره شپه وی نبی علیه الصلاۃ والسلام ودرې او په مخ مبارک باندې کړي تندي مبارک باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام خولې راغلې ایمان د نبی علیه الصلاۃ والسلام د تندي مبارک را خپل عجمه کړ یو شیشه مې راغله او شیشه کې مې اچولو خو چې کله ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام تندي له ګوتې وړلې نبی علیه الصلاۃ والسلام راپاڅېد ما ته وایي چې ام سلیم څه کوې ما ورته وایي چې یا د الله رسوله ستا دا خوله راوړم که څوک بیمار وي د دې نه به ولورکوم الله به شفا ورکړي او په خپل ځان به یې لګوم که چېرته واده باندې راځم نو د خوشبویو دپاره د دې دپاره به لګوم خوشبویي به په توګه به استعمال وي نبي علیه الصلاۃ والسلام خپله خوله راوړله کړه او د هغې په اغوستل کې دا ام سلیم چې یو ماشوم به یا یو کس به بیمار شه په هغې بوتل کې به مې ګوته داسې کړه او کله به مې په اوبو کې واچوله الله تعالی به هغې سره شفا ورکړي او چې کله څه واده یا څه پروګرام او هغې نه به زه تلم او د هغې اصلو نه د هغې خولې نه به ما په ځان باندې ولګوم وی نورو زنانو به راته وایي چې ام سلیم دا اثر دې کوم ځای کې ممکن دي ما ورته وایي چې دا د دواړو د سردار رسول الله مبارک دا خپله مبارک وی داسې حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها وایي موږ د نبي علیه الصلاۃ والسلام په بوی پسې روان وی چې موږ د نبي علیه الصلاۃ والسلام په جنت البقیع کې ناست په سجده باندې پروت دی او ولاړ وی ډېر ساعت کله ما وایي چې نبي علیه الصلاۃ والسلام متاثر وی چې ورنږدې شوم مې پته راته ولګېده چې نبي علیه الصلاۃ والسلام دعاګانې کوي او د خپل امت دپاره قبرونو کې چې کوم خلک پراته د هغې دپاره دعاګانې غواړي او آیات وایي چې الله تعالی که چېرې ته دا ستا بندګان دي چې چېرې دې ته عذاب ورکوي ستا نه څوک تپوس کول والی او که ته دې مغفرت کوې نو بیا هم ستا نه څوک تپوس کول والی نشي بیا نبي علیه الصلاۃ والسلام راپاڅېد نبی علیه الصلاۃ والسلام سر اوچت کړ او موږ ته وایي چې راشي زه ځکه دې جنت البقیع ته راغلم چې ما زه د دې مسلمانانو لپاره د دې خلکو لپاره دعا وکړم او په داسې شپه باندې الله تعالی دعاګانې راقبلوي دا دعاګانې الله تعالی نه راکوي نبی علیه الصلاۃ والسلام حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها
نبی علیه الصلاۃ والسلام پدی وخت باندې پدی شپه باندې الله تعالی د جهنم نه دومره خلق خلاصي. نبی علیه الصلاۃ والسلام یو قبیله یاد کړه، قبیله بنو کلب. دا قبیله دا د دې دومره زیات ساوي ګړي دي چې د دغه ګړو د زو په شا باندې څومره وخت دي د دغه زیات خلق الله جل جلاله د جهنم نه خلاصي او جنت ته لاړ په دې شپه. او بل روایت کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الله جل جلاله د آسماني دنیا ته راځي کما یلیق بشأن څنګه چې د شان سره مناسب او د خلقو نه یو اعلان کې आवाज کې خلقو هل من سائل سوال کوونکی شته چې زمانه سوال وکړي او دا سوال وکړي. هل من مستغفر سو بخنه غوښتونکی شته چې زمانه بخنه وغواړي او زه د هغه ته بخنه وکړم. او اعلان کې څوک مصیبت کې څوک شته چې زه چا باندې مصیبت کې او زمانه سوال وکړي زه د هغه نه مصیبت راغلی. الله جل جلاله دا اعلان کی او دا اعلان پر سټه پوری دا تر نور تر خطو پوری راځي. نو چې په دې بیا چې کما اپین الله سماله شعبان چې باندې کوم نه اعمال او الله جل جلاله نه دعاګانې وکړي. په یو بل روایت کې نبی علیه السلام فرمایي چې د تمام مخلوقات الله تعالی مغفرت کوي په دې پنځه لسم شعبان سیوای د یو څو کسانو د ټولو مغفرت کوي او یو څو کسان دي چې هغې ته الله تعالی مغفرت نه کوي. هغې کې یو مشرک دی، څوک چې الله سره شریک ونیسي نه الله جل جلاله هغه ته بخښنه نه کوي، مغفرت ورکوي. دویم کس پکې هغه دی کوم کس چې د مور او پلار نافرمانه وي هغه ته الله جل جلاله بخښنه نه کوي. او زموږ معاشره کې نن سبا نافرمانه دا ډېر زیات. نو ځکه الله نبي علیه السلام فرمایي چې کوم کس د مور پلار نافرمانه هغه ته الله جل جلاله په دې ورځ باندې بخښنه نه کوي. بل هغه کس چې کینه یې په زړه کې ساتي، کوم کس چې کینه لري او زړه کې کینه ساتي الله جل جلاله هغه ته مغفرت نه کوي. کینه څه ته وایي؟ کینه دې ته وایي چې یو کس سره ګاډی دی او زه وایم چې دله دا ګاډی اړو وکړم، یا یو کس سره مال دی زه ورته وایم چې دله اړو مال وکړم، یا یو کس سره حصه دی یا هغه د ښه اخلاقو مالک دی هغه وایم دا اړوله وکړم. نو اصل کې دا اعتراض په دغې کس باندې نه دا په الله جل جلاله باندې دا دله چې هر څه ورکوي دا په الله ورکوي. نو دا اعتراض چې دا په الله باندې نو الله تعالی نبی علیه السلام فرمایي چې کینهګر کس دته الله تعالی ورکوي. بل هغه کس چې کوم شراب څښي دې کس ته الله تعالی بخښنه نه کوي، ځکه چې شراب دا د ټولو ګناهونو جړه ده. چې کوم کس شراب وڅښي نو دې کې هغه ګناه ته هر ګناه دی. بل هغه کس چې کوم قاتل وي قتل کوي او یا قتل کړي الله جل جلاله هغه کس ته بخښنه نه کوي. بل هغه کس چې کوم کس خپلې پیسې د ګټو نه قطع کوي دغه ته الله تعالی بخښنه نه کوي دغه کس ته، ځکه دا علامت د تکبر او تکبر چې دی دا صرف د الله جل جلاله ذات سره مناسب دی، بل چا سره ابھی اللہ جل جلالہ فرمائے الکبریاء رداء تکبر دا زمان صادر دے او څوک چې زمان صادر راکړي دا ما سره جنګ کی. د دې وجه نبی علیه السلام فرمایي چې کوم کس دا خپلې پیسې دا د ټول نه لاندې ته پټي نو دا الله جل جلاله دې نه معاف کړي دته بخښنه. بل هغه کس چې کوم څه ورکور دی
او چې ورپورې کړي نو الله جل جلاله هغه کس ته مغفرت نه. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وایي نبی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي د شپې عبادت وکړي په دې شپه پنځه لسم شعبان کې عبادت وکړي او د ورځې روژه کړي الله جل جلاله به تاسو ته مغفرت دا نصیب. او بیا علما فرمایي یو کس دی وایي موږ دا اسانه وظیفه کوو او په دې اسانه وظیفه باندې عمل وکړي. درې پیرې دي سورت یاسین وایي. لومبۍ پیره چې دی سورت یاسین وایي نو دی نیت د دې وکړي چې الله تعالی زما په عمر کې الله تعالی دې برکت واچوي. د دې لپاره لومبۍ سورت یاسین او دویمه پیره چې دی سورت یاسین وایي نو دې کې مصیبت نیت وکړي چې الله تعالی ما باندې کوم مصیبت دا روان دی هغه مصیبت زمانه لري کړو چې کومې بلاګان په ما باندې را روان دي هغه زمانه لري ختم. او درېمه پیره چې کله دې سورت یاسین وایي نو بیا دې کې دا نیت وکړي چې الله تعالی ما د محتاجانو ساتي دې خلکو ته محتاج نه شي. نو کله چې دې دا درې اعمال کې الله جل جلاله ودتا چې دې کم نیت د کړی الله تعالی ودتا دا ورکړي. او دې کې د ګناهونو نه ځان ساتي. نبی علیه الصلاۃ والسلام دا چې کله روزي ته وخت نږدې شل بیا به دعا کوله چې الله تعالی رجب او شعبان دې کې موږ له برکت واچوي او موږ د روزي میاشت رمضان ته دا نږدې کې موږ باندې د رمضان دا میاشت راغله. نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې دې لپاره تیاری کوله د مخکې نه دوه درې میاشتې مخکې به تیاری کوله. علما او بزرګان خلک امین د دې تیاری کې او خلکو سره په دې کې نه مجلسونه کوي او نه چرته ځي بس صرف په دغه تیاری کې ناست د روزي په تیاری چې ما باندې به روژه راځي نو هغې کې عبادت دا الله جل جلاله د امت له یو میاشت ورکړی دی چې کوم خلک په دې کې اعمال چې کوم خلکو باندې دا میاشت راشي هغه بختور خلک. یو صحابي دی وفات شو بیا څه وخت یو کال بعد بیا بل صحابي وفات چا په کور کې ولیدو چې کوم وروسته وفات شوی هغه جنت ته لاړ او چې کوم مخکې وفات شوی هغه جنت ته تللی دی. نبي علیه الصلاۃ والسلام نه تپوس کېږي دا یو صحابي دی یو کال مخکې وفات شوی دی او جنت ته لاړ دا یو صحابي اوس وفات شوی دی جنت ته لاړ. نبي علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د باندې یو میاشت روزه د مخکې راغله د میاشت د روزي دا وموکله ځکه دې جنت ته الله تعالی درته نو دې روزي میاشت دې کې فضیلت داړي نو کوم کس چې پنځه لسمه د شعبان دغه شپه باندې عبادت وکړو او علما فرمایي چې دې کې تاسو عبادت وکړئ د شپې څه حصه کې پاسیا نفلونه وکړئ تلاوت وکړئ او ذکر او اذکار وکړئ. د علماء او د نیکانو خلکو کتابونه وګورئ دا هم دی او یا ځان دپاره سوال وکړئ کم از کم چې سړی دوه رکعته نفل وکړي څلور رکعته نفل وکړي او بیا دعاګانې وغواړي. او دې کې علماء منع کوي دا هغه څیزونه چې کوم رسومات چې کوم رسمونه خلکو راوباسوي دي هغې نه منع کوي چې دې کې به تاسو د رسومات دا نه کوئ. نو موږ او تاسو ته پکار ده چې موږ الله جل جلاله طرف ته متوجه شو چې کوم نبی علیه السلام فرمایلي دي او کوم الله جل جلاله فرمایلي دي چې په هغې باندې عمل وکړو او د هغې نه علاوه چې کومو خلکو نوې خبرې راوباسلي د هغې نه موږ ځان وساتو. الله جل جلاله دې علماء او ټول اولادونو ته په دې باندې عمل وکړي. آمین. الحمدلله رب العالمین.